خبرو ته خیال کوي. اول تحت لفظي ترجمه ده دي حیاتونو. دین ترکیب ده دي آیاتونو. درم افراز د جلالین په خپل عبارت سره صاحب تفسیر. سلورم اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه ده آیاتونو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ چکل مخامخ شي دغه کسان سره منو چې ایمان راوړي قالو نو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړي. وَإِذَا خلو چکل یوازې شي او واپس شي لا شیاطینهم شیطانانو د دوی ته مشرانو د دوی ته قالو دی وینا معکم یقینا مونگا ہمیشہ تاسو سرا انما نحن مستهزئون او مونگ یقینا مونگا مستهزئون استهزاء کون کیو دی پوری اللہ یستهزئ بهم اللہ با استهزاء کی دی پوری ویمدهم مهلت بور کی دوی تا پی طغیان بسر کشی دی قیامون پدا سے ہر کسی دی متردد دی. اولئک الذین داها بد نصیب خلق دی اشتراو الضلالتا چه خوخ کڑے دا گمراہی بالہدا پا مقابل دا ہدایت فما ربحت تجارتهم پس گٹن دا کڑی تجارت دا دی وما کانو مهتدین و ندی دی پس عملارا. دویم ترکیب لو گو رہی ترکیب اور ہر پیاتب اذا ظرف متضمن معنی دا شرط ذرا لقو پیل و پائل الذین اسم موصول آمنو پیل و پائل دا سلہ شوا موصول سرد سلینا مفول دے دے لقو پیل سرد پائل سرد مفولنا جملہ پیلیا شرط شو قالو پیل و پائل دا مقولہ شوا قول شو آمننا پیل و پائل دا مقولہ شوا قول سرد مقولین جملہ پیلیا دا جزا دا شرط شو شرط سرد جزانا جملہ پیلیا شرطیہ شو پی پوشوئی و ہر پیتب اذا ظرف متضمن معنی دا شرط ترا خلو پیل و پائل الاجار شیاطین خلو پیل او واوی ذوالحال الاجار شیاطین مضافہ 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 مجرور دا الاشا جار ساتھ مجرور متعلق سے تر زاہبین پوری زاہبین زاہبین سیغل اسم فائل سرد فائل سرد متعلق نا شبه جملہ دا حال شد ذوالحال ذوالحال سرد حال نا فائل شد خلو فائل سرد فائل نا جملہ پیلیا شرط شو قالو پیلو فائل دا قول شو ان حرف دے حروف مشبہ بالفعل میں الف اسم شو معکم مضاف مضاف الیہ ضرب متعلق دے تر مستمرون پوری مستمرون فعل و فاعل سرد فعل سرد فاعل سرد متعلق نا شبہ جملہ دا خبر دا ان شو ان سرد اسم و سرد خبر نا دا جملہ اسمیہ مقولہ دا قول شو قول سرد مقولین جملہ فعلیہ قولیہ جواب دا شرط شو شرط سرد جواب نا جملہ فعلیہ شرطیہ انما کافو مکفوفو نحن مبتدا و مستهزئون خبر ثلاثه خبر جمله اسمیه شو. اللہ مبتدا یستهزئ فعل او ضمیر پکې مستتر هغه فاعل به هم جار مجرور متعلق تر یستهزئ پورې یستهزئ فعل سره فاعل سره متعلق جمله فعلیه خبر د الله او متعلق سره خبر جمله اسمیه خبریه او حرف یمد فعل و فاعل هم مفعول شو فی جار طغیان مضاف مضاف الیہ دا چې کوم د متعلق سره تر یمد پوری او دا هم ذوالحال د یامهون فعل و فاعل جمله فعلیه د حال ذوالحال سره د حال نه دا مفعول د یمد شو پھر سرد فاعل نا چی ضمیر دے سرد مفعول نا او سرد متعلق نا جملہ پہلیہ بدے ترکیب پوش ہوئی اولائکا مبتدا الذین موصول اشترو فعل او وی فاعل الضلالت مفعول شو بالہدا جار مجرور متعلق اشترو پر پھر سرد فاعل سرد مفعول سرد متعلق نا جملہ پہلیہ سرد الذین موصول سرد خبر دے اولائکا شمترا سرد خبر نا جملہ اسمی خبریہ
فما ربحت تجارتهم فاتفه ده معنا بیا ربحت بیل تجارتهم مضاف الیه د فاعل جمله فعلیه و هر بیا ته معنا بیا کانو فعل د پاره ناقصه او نو اسم شو محتدین خبر شو کان سره د سره خبر نه جمله فعلیه شو ترکیب باندې خو به شو ان شاء الله العزیز کنا په ترکیب پوه شئ ګل بدینا مسعود الرحمن څه چټانه مکه وای دا نوی کسا دریم بحث اغراض تو ګورې جلالین مولا دې پکې سو وایذا لقو اصله لقیو اعلال کئی لقو پاسل کے سنگو لقیو حضبت زمتو زمہ حس پکڑے شد یانا لیل استسقال دا استسقال دا وجنا نبیا دی یو دا وو التقا دا ساکنین رالا شمالیا حس پشل التقایها ساکنتا ذکر دا دی التقا رالا دا بل ساکن سرما پدا شحال کی چی دا ساکن دا مالواوی دا وو سر التقا رالا نیا حس پشوا لقیو شا لقیو بیا مقاب کسره په زمې بدل کړ د وجه مناسبت دا و نن لقوش ترکیب اعلال باندې پوښوي الذين من قالوا اذا خلوا منهم دغه دې خبره ته اشاره کوي چې د خلا په سله کې اعلان راځي یا مع راځي یا با راځي او یا من راځي بدل ته اعلان راغلی ندی وای دا اله درجو په سیره کې راغره ورجو اله شیاطین بل جمله حذف ده دا خدای د ترکیب ما چرته کم ترکیب او کاغه خ ترکیب چې اله شیاطین جار مجر متعلق تر ذاهبین پوری او د ذهب په سیره کې غو د غرات دې شي کنه سیله راتلش ذهب په سیره کې چې اله راشي به سمانا ده تلل هغه طرف ته تلل الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن ليس عنده ذهبوا فالناس عنه قد ذهبوا الهی بسله کې راشي په معنا د رغبت او تلل سره ذاهبین بسله کې لارا سله کې ګورئ مختلف بابونه یو هغه سله متعین دا هر بدادی په سله کې راځي دا معنا به سله په بدله دو سره معنا بدلېږي الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن ليس عنده مال فالناس عنه قد مال الى شیاطین مرواسائهم اشاره دې خبره ته کوي چې د شیاطین نه مراد جنی شیطانان نه دي انسی دي مراد رواسا د دې مشران ولې ځکه شیطانانو کار کوي قال ان معكم تاسری فی دین کی اشاره ته به د اعتراض سره کوي ځکه هغه خو ګوري چې موږ سره نه دي د مؤمنانو سره یو ځای دي کلی کې اور سره وسی جواب دار ان معكم فی السکنا نه ان معكم فی الدین روحانی طور تاسو سره مونږ تاسو سره په دین کې ک بدن کې در نه لري یو هم در سره نږدې یو د نظریه مرګره ک لري هم نږدې ده اپارسه کوئی اگر بامنی بیمنی در یمنی اگر بامنی بیمنی در یمنی ما سره ناس ته خزړه دې د ما سره نه د سیدل ک یمن کې و اگر در یمنی بامنی نږدې منی او که یمن کی او زړه توجهات ما سره نه د سیدل لکه ما سره چنيسته شریکو قرض پوښ اگر بامنی بیمنی در یمنی او اگر در یمنی بامنی نزد منی ازکه وی فی انما نحن مستهزئون بهم متعلق د مستهزئون ذکر کوي منګه دا غي پر استهزاء کول فسنګ مؤمنان پر بس استهزاء کول به اظهار الایمان چې ایمان متخکار الله یستهزئ بهم یجازیهم باستهزاء دا دفع اعتراض خلاصه اعتراض دا یستهزئ نسبت استهزاء الله توشو او استهزاء خود سپکو خلق کاری چې خلق پر خندنه کوي استهزاء الله د جلالت شان سره خدا نه د مناسب دې جواب کوي دلته استهزاء نه جزاء د استهزاء مراد د جزاء د استهزاء او جزاء د استهزاء ته استهزاء ویل شوی د مشاکلتن جزاء سیئه سیئه من اعتدى علیکم فاعتدوا علیکم من اعتدى څنګه دی فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم
چې تا باندې چا تجاوز وکړ ته خپل بدلا اخلي نو دا خو تجاوز نه دی خو مشاکلته نه دی ته تجاوز ویلي تاسې په پوه ويمدهم يمهلهم د مد معنا کوي مد کس کېدو ته وي په معنا د مهلت سره فی طغیان معنا کوي غرض تفسیر د طغیان تجاوزهم الحد ته حد نه تجاوز کړي بالکفر په کفر سره یا مهون يترددون تحيرا امه تردد ته وي دوی متردد دي د تحیر د وجه حالن کی اشاره ترکیب د یا مهون تک یا مهون ترکیب کې حال واقع شو یو عامیه ده یو عمه ده فرق پکې دا ده عامیه ظاهري ړوندوالی ته وي عمه باطني ړوندوالی ته وي اولئک الذین اشتروا بالهدى استبدلوها بها دلالت په هدایت بدل کړي ده استبدال کړي دا دفع د اعتراض کوي خلاصه دا چې اشترا خو دې ته چې مبیا باندې قبضه وکي او سامان ورکي او دا خود ضرارت خو عارضی دغه د عرض باندې قبضه نه کی دته استبدال مراد ته اشترا نه مراد استبدال ځکه د شرا سره استبدال لازم دی بیا او شرا چې کې استبدال دې شی ورکه پیسې بدل کوي یا پیسې ورکه جنس بدل کوي استبدال پکې راځي کړه ذکر د ملزوم دی چې اشترا مراد نه لازم دی چې استبدال په عیان او عرض دواړو کې راځي ہمارا بہت تجارت ہے ہمارا بیہو بیہا غرض پدی کے دفع دے اعتراض دے تجارت گٹھا نہ دکڑی گٹ تجارت کئی کہ تاجر کئی اے ہمارا بیہو بیہا کی دیش تجارت کئی جدا مجاز عقلی دے نسبت فعل غیر معقول ہوتے چاہیے لکہ انبت الربیع البقی او انبت سنگ دے شفت طبیب المریضہ شفت طبیب المریضہ تصویری دیکھا میز عنی قنزانا قنزعی جذب اللیالی ابتئی و اسری نمیری دیکھا نم دیویر آنور اشعب الصغیر وافن الكبیر کر الغدات ومر العشی وإنهن أدللن كثيرا من الناس تمجاز عقلی دیکھا او یذبح ابناهم فرعون بوجل فرعون خو وجل عملی وجل نسبت غیر معوله او یخو چې شیطان ستاسو پلار د جنت نه راويست ينزع عنهم لباسهم جامي دیويستي شیطان خو دې نه دیويستي خو نسبت غیر معوله ته اے ہمارے بی بل خسرو لمسیرهم زکه چې دی لاړ نار معبده چې همیشه درې او ما کان محتدین او دی په سم لار نه دی پیما فعلو چې دوی چکړي سلورم باز اعتراضات او جوابات ته وګورئ چې کله دوی مخامخ شي دای کسان سره چې ایمان راوړي نو دوی وای آمنا وسوال هغه چې یو ځل قیمت کې ویلي دي چې آمنا کړه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر دلته بیا وای چې آمنا دا تکرار هو طالبان وای چني دي کلام الهی کی تکرار څه د پاره تاسو به جواب کې تکرار نه دي ولی زکا چال تاغوی آمنا بالله و بالیوم الاخر ویلی آغا مقید نو بے زمان صحیح شو او دلتا دا آمنا مقید بے زمان دے دا آمنا کلا و ایزا لقل الذین آمنو چی کلا دا مومنان سر مخامر دا مقید بے زمان سے چی وقت دا ملاقات دا مومنان سر آغا بار وقتی ہوئی چی آمنا دا کلا ہوئی چی کلا دا مومنان سر مخامر و مقید غیر بھی دا مطلق نا دا مقید دا مطلق پا ذکر کولو کی خود تکرار نہیں کر تذیب پوچھ دیب جواب بداو کر چالتا آمنا مقید و بقید مومن بیہی سر چی باللہ والیوم الاخر او دلتا آمنا مطلق دے مومن بیہی ور سر ذکر نہ دے چی باللہ والیوم الاخر تکرار پکرانا گئے مطلق و مقید بمین کی خود تکرار نہیں کر پوچھے بدے زیبا اوش یو سوال دے اغدا دے چی علت آمنا باللہ و بالیوم الاخر ویلی متعلقات ذکر کا مومن بھی دلتے مومن بھی ولی ذکر
دو جواب دي یو جواب دار بس الته یو ځل ذکر سیو نو دویم ځل ذکر کول ته حاجت پاتې نشادل ته معتبر یو دیم جواب دار چې دا منافقان دي يهودو نه متاثر او يهوديان او اکثر او آمنا کی دی توریه کولا توریه دی توجیدوی سره کې یو مقصد او ظاهر کې د خلکو بل مقصد اخیسته دی په ویلي آمنا موږ ایمان راوړل نو مؤمنان به ویل چې آمنا معنا دار چې آمنا به محمدین عادتي مرمرات سو چې آمنا به موسی دلته متعلقات ذکر نکړه ځکه دوی توریه کولا خپل کفر پټاو د دې مطلب د آمنا نسو آمنا بالتورات و بموسی او مؤمنان ته دا په هم کوله چې د دې مطلب د آمنا به محمدین والقران تاسو په پوښتنه کې متعلقات ذکر نکړه شیاطین جمع د شیطان نون پکې اصلي دی او یا پکې زائده ده کلون پکې اصلي سینه بیا د باب نصارا نه ده شیطان یشتونو نصارا ینصرو شتور شیطان بوت توي بیرون شتون دا کویا ډیر لري دي شیطان ته شیطان ولې ویل انه بعید عن رحمت الله د خدای ته رحمت نه لري یا پکې نون اصلي نه ده زائد ده بیا د باب ضربه نه ده شاته یشیتو په معنا د سوځېدو سره او شیطان ته شیطان ځکه وي چې دی په جهنم کې سوځېږي تاسو به پوښتنه شیاطین لفظ قران کریم کې اتیا کرته ذکر شوی او د خدای شان دی الملائکه لفظ هم د اتیا کرته ذکر شوی دی انسان کې دو صفات دي ملکی صفات او شیطانی صفات ملکی صفات ځان کې پیدا کیو که شیطان قالوا إنا معكم د دې یو اعتراض هغه دا دی چې مؤمنانو ته چې ویل چې موږ ایمان راوړل نه ته جمله پیلیه ذکر کړه آمن او شیطانانو له خپل مشرانو له ځانته جمله اسمیه سره د تاکید نه ذکر کړه إنا معكم دا ولې دا فرق پکې کم ځای سوال باندې پوښتنه مؤمنانو ته چې ځان ورسره ذکر وي آمن او کافرانو له چې مشرانو له وي إنا معكم جمله اسمیه ذکر کړه مصدره کړه په إنا سره جواب دا دی چې دوی د دې قائل او چې مؤمنان بیا عقلان دي او بیا خلک دی بس صرف ورته وایي چې امن نامه ایمان راوړي بس منی چې شکر دی چې خدای چې مؤمنان المؤمن غر کریم مؤمن خو غیر سادهی معززی عزتمنی خبره منی کړه بس مؤمن یم بیا درته نو وایي چې نه ته نه چې زه مؤمن یم بس خبره خلاص د طالب العلم موږ د وایي ځوابی نه یم موږ ورته بټیک زنوري بلاګر نه موږ ته نه نه ته خامخای بزوري کو شاید کله بزوري کو چوي چې نه موږ بس خبره خلاص ایستار وایي ته پنځوره نه موږ وای نه ده پټکې تړلې بس خبره خلاص ان چرته نه ته خامخال تتلې او پرون چې ورسره نه ستا دا خو سه حماقت آمنا مؤمنان چوي آمنا نو بس مؤمن وي بس شکر دې زما مرګره دې او رواساد دې مشران خو شیطانان دي خو مرداران دي هغه په دې اسانه خبره باندې کار نه کوي چې آمنا هغه ته تاکیدات ذکر کړي جمله اسمیه ذکر کړه خبره ضرب ذکر کړه تصدیق بیان نصر وکړه یقینا مونږ همیشه یو تاسو سره د دې د عقیده او مؤمنان سادهګان دي بس نه معکم دا باندې امننا باندې کار کوي او زموږ مشران خو خياران دي ندي ته جمله تاکیدات ذکر کړي دریم سوال دار انما نحن مستهزئون بیا څه فائدہ شو انما معکم انما نحن مستهزئون څه فائدہ شو جواب دار چې انما نحن مستهزئون تاکید ته ده انما معکم انما معکم دا معنا دا چې مونږ مؤمنان نه یو او د انما نحن مستهزئون دا معنا دا چې زمونږ د هغوی نه نفرت دی او راشه درس چې ورسره کوو دا د استهزاء دپاره کوو د یو مقصد دپاره کوو چې هغه استهزاء ده
گویا کی مفاد دا انما نحن مستهزئون دا مفاد دا انما معکم دے نو تاکید سے دا حقی دا پا سوال دار چی انما نحن مستهزئون ترکیب کی سواقع شوی دا جواب دا اجدا جملہ مستانفہ دا پا جواب دا سوال مقدر کی گویا کی مشران دا دین تپوسو کچتا سے منگ سرائی نو مومنان سر جمال تسلط لائی اگوی سر مرگری کی دای سلا دا منافقین ورتو انما نحن مستهزئون منگا دا اگوی پور استهزاء کولا کر مسخری مر پوری کول تب جملہ مستانفہ اللہ یستهزئ بهم دلتا اعتراض دے چل اللہ یستهزئ بهم دا خود جواب دے دا انما نحن مستهزئون حرف عطف سرے ولی نے ذکر کہ واللہ یستهزئ بهم سوال بانے پوچھو تاسی با جواب گئی چا عطف نسی کی دا عطف کی معنی غلطی دا زکا یا بے پہ انما معکم بانی عطف کاؤ یا بے پہ انما نحن مستهزئون بانی دیجے پورے پوچھو کپین ناماکم بانی اتب کئی مانا بدا چیشی اذا خلو الى شیاطینم چکل زان لشی شیطانان سرن قالو دی دس دو خبری کئی چکل زان لشی دی شیطانان سرن ناماکم هم وای چمنگ تاز سرن و داسی هم وای چا اللہ یستهزئ بهم نبی آبا مقولہ دا قول دی دیشی اللہ یستهزئ خود منافقین مقولہ ندا کنا او کپین نما نحن مستهزئون بانی عطب شی بیام بیابم ددی مقبول شی چا اللہ یستهزئ بهم او حال در چا اللہ یستهزئ بهم ددی مقبولہ ندا کنا عطب زکونا و دی پوشتو چا با سوال کو چخا با اینا معکم دی عطب نوے با قالو دی عطب با قالو بیا با دی مقبولہ نوا کنا قول دلات دی با نراتا دا قول دا برا برات تاسی با جوابو که چی بیا دا شرط نلان دی راتا سکا جزا خو مرتب ای پا شرط بانی بیا بالله یستهزئ بهم مرتب شوی با ازا خلو بانی معنی بداسی شی شوی وی ازا خلو الى شیاطینهم نو والله یستهزئ بهم چکر دی شیطانان سر یوازی شنو اللہ تعالیٰ اور پور استہزاء کئی اور اللہ تعالیٰ استہزاء خود دی شیطانان سر یوازی والی بوقت کی نا دا بار وقت کی اللہ دی پور استہزاء کئی بدے بارے پوچھے نو عطب نسی کی دا وصل نسی کی دا نسکے بسلو دا خبر از دکئی گو رہی دا از دکئی دیم اعتراض دادے جی دا خو جواب دے انما نحن مستهزئون دے حالتا خو مستهزئون اسم صیغہ ذکر شوی دلتا رفیل ولی ذکر کر یستهزئون حالتا اسمیہ ذکر شوی دلتا فعلیہ ولی ذکر کر یستهزئ بهم دسی چویلی وی اللہ مستهزئون بهم مستهزئون اسم بے ذکر کرے تو مستهزئون سر برابر وے سوال بانی پوچھوئی تاسی با جواب کئی جی اسمیہ دا صد پارا دا استمرار دا پارا یو استمرار دوامی دے ثبوتی اور یو استمرار تجددی دے اور فعلیت استمرار تجددی دا پارا یستهزئ ویلی اشارے دی خبر تچ ہمیشہ بد اللہ دا استہزاء محل دی دا جزا دا استہزاء اور دا جزا دا استہزاء با ہمیشہ ہی با ہمیشہ والی دا تجدد سر بار بار با بکی کی بار بار استمراری ثبوتی بنی چا ہمیشہ ہی دیکھا کم غم چا ہمیشہ ہی بھی آسان شکانا چا غم ہمیشہ ہی نو آسان شکانا سڑے ور سر آشنا شی عادت شی ور سر اور چنن راشی و دو دری رزی بکی وقت باوشی و بیا راشی بیا سڑی دا سر تکان ور کئی کرا پینزو رزی رستا بیا راشی تاسی دقشان کار باور سر کی یستهزئ تاسی بپوشی سزا دے یستهزئ زیادہ دا مستهزئون نا دیکھا مستهزئون کی چکم دے دوامی ثبوتی دے اور با یستهزئ کی دوامی تجددی دے اور دوامی تجددی کی عذاب زیاد دے دوامی ثبوتی نا نزکے یستهزئ دے ہر ورزی با نوی نوی استحزاء کا تاسی بپوشوئی کبھی نشوئی ویمدهم محلت بور کے فی طغیان یعمہون دا حال دے دا ضمیر دے یمدهم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى گوری شراء و اشتراء
او بیع دین چرست با پس داخل شوی هغه ته ثمن وای او با چې په نو داخل شوی هغه ته مسمن او مبيع وای نو دلته دلالت مبيع شو او دا ثمن ځکه با په ثمن داخلي تاسو په پوښتنه کې کنه شوی په هدايه کتاب البيوع کې بدل تر دا مسله او ثمن دا کمزوري او مبيع خشي مبيع وري خشي دغه سره مبيع خلی او سامان ور کوي سامان مبتذلی د سامان او اهانت خلک کوي دکاندار له 10 روپۍ ور کوي او ټماټر په والے ټماټر خشو کې 10 روپۍ ټماټر خدي کې 10 روپۍ خو نه په ټماټر ور دي ور کولې نظر ته ګوري ته هدایت کمزور او غاڼو دلالت مضبوط او غاڼو دلالت واخست ټماټر یې بل خدای چې کوم د 10 روپۍ ټماټر یې بل 10 روپۍ واغ تاسو په پوښتنه کې نه شي او سوال داره شراء و اشتراک په عیانو کې راځي او دا خو اعراض دي دلالت تاسو جواب کې د اشتراک په معنا د اختیار سره او اشتراک په معنا د استبدال سره او استبدال په عیانو اعراض دواړو کې او تشبیه د تشبیه تاسو په پوښتنه تشبیه بلیغه ده اوس یو اعتراض دی هغه دا دی چې دلالت په هدایت واخیستا سړی 10 روپۍ ورکی دکاندار له ټماټر په والی نو خدای سره 10 روپو مالک دی کنه 10 روپو ملکیت ورته ثابت دی کنه نو دوی دلالت واخیستا په هدایت دی خدا معنا شو چې هدایت ورته ثابت دی کنه حال درجه منافقینو ته هدایت ته دلالت تمخ کې سره ثابت سوال باندې پوښتنه کړئ شي هدایت خودی کشتا نہ کر تاسو په جواب کې د هدایت نه مراد هدایت عقلی دی هغه خو پکشتا کنه هدایت فطری استعداد خو پکشتا کنه فطری استعداد خو پکشتا کنه هغه فطری استعداد باندې دلالت واخیستا دیم جواب بداو کوي چې د هدایت نه مراد قالو آمنا ده آمنا بالله و بالیوم الاخر ظاهری هدایت مراد دی ظاهری ہدایت بانی گمراہی خواہا کرے فمارا بحد تجارتهم وما کانو محتدین تجارت کی گٹا ندا کڑی گٹا ندا کڑی تمانا دا مانا دادا چې د رسول مال لکم زیات شي په معاملې کې هو ګټه مقصودی ګټه دا معنا 10,000 روپۍ دې بندي کړې دي چې میاش بعد 12,000 روپۍ راته حاصل شي لسم په خپل ځای 2,000 زیات شي دې طرف حوای زیادت اعلی راسل مال فمار به حد تجارتهم دا معنا دا چې زیادت اعلی راسل مال نه دی شوی او ما کان محتدین دا معنا دا چې راسل مال ختم شوی او ما کان محتدین دې جملې دا مقصد دی چې راسل مال ختم شوی په پوښوي کپه نشوي په اوس اعتراض واردی کې فمار به حد کې د افا کم افاده جواب دار اجرا فاعت فدا او د تعقیب مع الوصل د بار ده مقصد دا دی چې څنګه دلالت واخستا او هدایت دی ورکو نو بس تاوانی وکړه معاملې کې خدای سره شی واخلي او خرڅولو په نیت باندې او کور ته راوړي پیسې ورکې تاوانی نه دی کړ تاوانی کله چې دغه شی دکان کې ویسي پلس اخیسته فاتای خرڅ کړي بیا ورته تاوانی وایي نفس اخیستو باندې خدای توانی نه دی کنه خدلته چې دی الله تعالی وی فمار به حد په نفس شرا باندې دوی بس توانیان شو فمار به حد په نفس شرا باندې ځکه الله تعالی ته د ټول سيزونو ریټونه معلوم دي او قیمتونه او قدر او قیمت الله تعالی فمار به حد په نفس شرا د دلالت سره په هدایت باندې دا خود سیده لکه خوري چې په پیسو وای دا خدا سے دا دیکھ در ربح اس تصور نشتا فائزہ کا ذکر کر تعقیب مع الواسع پر نفس اخید سو سر دوی تاوانی پوشے بدے مسئلوں کا پوئی نشی بس درود شریف ہوا